الرحمن الرحیم زما نوم مرجان علي دی د ټیمې میونسپل ورکر یونین صدر یم. زمونږ د دې پنشنیانو دا مسله ده، یوازې د دې په دې مسلو کې موږ نه یو. موږ چې کله میاشت تېرېږي او موږ یک دو ته سترګې چې یاره موږ به تنخوا راشي یا به د پنشنیان وي چې پنشن به راشي، نو دغه شان موږ باندې د دکاندارانو ښه لوډونه یو چې یاره دې باندې به تنخوا به والي موږ له به سره کړي، نو نه تنخواهي او نه پنشني. نو تنخوا موږ په مینتونو غواړو او پنشن هم موږ په مینتونو غواړو. نو تر اوسه پورې دا تقریبا دا درېیم څلورم کال دی چې د حکومت داسې ساړو څخه ورونه که نه چې یاره دا راځي دي شپه ورځ ډزېږي، دا تاسو ټول د ټیمې کارونه وینئ. ډي سي په موږ کار کوي، اے سي په موږ کار کوي، ډي پی او د اے ډي سي دا ټول په موږ کارونه کوي. او باوجود د هغې لکه پرون یو پروګرام شوی دی، زما د ډي سي صاحب نه په دې ګیله ده چې ده د هرې محکمې شکریه ادا کړې ده. او پرون زما دا سټاف چې کوم دی لکه د خرو لګیو، که ډي سي صاحب دا هم ویلي چې یاره د ټیمې هم شکریه ادا کوم، هغه هم دا نه دي ویلي. دا ټیمې اړو چاته سخکاري نه، خو کارونه داسې کارونه دي چې یاره هغه هر چا منلي دي چې ټیمې والا هر ټایم او هر کار کې به دوی حاضري. که چېرته دې غټو خلکو کې سپودګي شي وادي ټیمې به حاضري، که داسې څه نور څه فنکشني ټیمې به حاضري، خو د ټیمې اړو داسې څه رزلټ رونه وته. پنشنیانو په دې مسله باندې او د پنشنیانو دا دغه چې دا پنځمه میاشت ده چې د چا څلور پاتې چې چا درې پاتې دي. بل زما د خپل دفتر کې هم دا خپله ګیله ده چې دوی د مخ مروت دا پنشن بند کړي. 10 ورځې د لیټ ورکوي، خو ټولو له د یو شان ورکوي. دلته کموټیشن پاتې دی، ډیت ګرانټ پاتې دی، دا که حساب وکړې دا 6.5 کروړه روپۍ دي. کموټیشن څه شی او ډیت ګرانټ؟ دا ډیت ګرانټ چې زمونږ حاضر سروس چې څوک وفات شي، لکه موږ کې شوکت وفات شوی دی، موږ کې حسن جان وفات شوی، دا پاتې شوی دی. کم چې دا ریټیر شي د دې هغه فنډونه ټوټل پاتې شي، صرف هغه پنشن یې ورته شروع کړی دی، هغې کې 3 او 4 پاتې شوي دي. دغه ټوټل اډو داسې څه غور زموږ نه ټیمو صاحب کړی دی. بلکل دا ټیمو له پکار دي چې دې لاړ چې موږ له ای سی بي کې کېږي دې سیکرټري ته کېني چې یاره شه ماته دا مسلې دي، او زما ته دونه پنشن پاتې دی، ما ته دونه تنخواګانې پاتې دي، بس هر راځي فنډونه خو ټوټل پاتې دي. فنډونه خو سوال نه پیدا کېږي چا بخ یا روغ د 2 کالو پکې پاتې شوي دا فنډونه پاتې دي. او دا په مخ مروت چې تاسو یې ورکول کېږي دا څوک ورکوي؟ هغه داسې کار نه وي. مخ مروت ته کوس یو سړی راغی پلان کې او د امپیرینګ وکړي چې یاره دا زما کس دی، دلې لږ پنشن ورکړه. موږ د خپله راشي، موږ چې وګورو بیماري یا دروغ یا ریشاوي موږ ته پته نه لګي، موږ یې ټیمو سره به بوځو یاره ضرورت دی پنشن ورکړي. نو زه دغه ته زما دې نه مني، خپله دې نه مني، پیسې دې برابر کړي، 10 ورځې د لیټ ورکړي، خو پنشن یو شان. کاکا له ورته بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دوستانو د نن نه 15 ورځې روان دی. زه په خپله بینک ته لاړم، زما بینک کې چک پروت دی، د جیب کې مې دا چک پروت دی. چې ما معلومات وکړ نو هغه وی چې پنشن شوی دی. یاره زمونږ خو شوی دی، ستاسو هغې نه خبر نه و. ما هم ډک کړم چې پنشن شوي خو ټول به شوي. هغه روزوانه زه ما چې چک ډک کړ چې ورغلم وی کاکا ستا پنشن نه راغلی. بل ځل بیا ورغلم، پرون بیا ورغلم، ما هم دغه شان کسان چې نو روزوانه پکې ولاړو هغې غېشتل. نو موږ سپین ږیري یو دا ووایو سره ته ووایو یاره وره نو چاله لاړ شو چې دلته راشو سبا به درکړو چې دلته اوس یې راته د ګل د زیارت ورځ یې نیټه کړې وه چې زیارت پر ورځ رالو، نو راته وایي د ګل پر ورځ راشئ. نو چې ګل پر ورځ راشو نو هغه سړي له به ورکوي چې هغه د مخ مروت وي. ژوند څومره ګران وي چې کله پنشن تاسو ته